دغه رنګي خور ته زکات ورکول جایز دي، خو د هغه مال نه چې کوم مال د ورور خپل مال دی او کوم مال چې د ورور ته د پلار نه پاتې وي او د پلار په دې مال کې د ده سره د خور هم حصه ده، نو بیا د هغې نه خور ته زکات نشي ورکولی. ورور هر څه په خپله ګټلي دي، د پلار نه ورته اسم نه دی پاتې او دوی خویندې دي، یو واده کړې ده او یو ناواده ده په کور کې ورسره اوسېږي، نو واده کړې خور ته هم زکات ورکولی شي او چې کومه واده نه ده او په کور کې در سره ده هغې له هم زکات ورکولی شي، خو شرط پکې دا دی چې مال ستا د لاس ګټلی شوی مالي، ځکه چې په کوم کور کې خویندې د ورونو سره اوسېږي او د پلار نه ورته څه نه پاتې او ورونه ګټه کوي، نو د ورونو په دغه ګټه کې د خویندو څه حصه نشته دی. تره او ترور یعنی د پلار خور د قرآن او د حدیث په جبه کې د پلار دی خور ته عمه وی عمه، نو تره ته هم زکات ورکول جایز دي او د خپل پلار خور یعنی ترور ته هم زکات ورکول جایز دي. وراره مالدار دي، ترونه او تروریانی غریبانان دي، نو زکات ورکولی شي، نغدي ورکوي، کپڑے اخلي، دوایانې اخلي، خرڅ ولا خلاص کوي، غذایي مواد ورلیږي، زکات کې ولا موټر اخلي، زکات کې ولا کور اخلي، دا ټول صورتونه دي. او بیا لکه څنګه ورور څلور قسمه دي، نو دارنګې د تره او ترور دا هم په شریعت کې څلور قسمه ده، دې څلور واړه قسمونو ته زکات ورکولی شي. د ترونو او د تروریانو اولاد زامن، لونه، نوسی، کڑوسی او ته هم زکات ورکول جایز دي. تر مړ دی بچی ژوندي دي، ترور مړه ده، زامن لونه یې ژوندي دي او بل د تره زوی مالداره دی، نه دې ته زکات ورکولی شي. او اوس مې درته ووي که پوهېږي چې دی شرمېږي او ستا پې یقین دی دا د زکات مستحق دی، نیت د زکات کوه او په خوله ورته چې هر څه اخلي وایي. د مور ورور ته د عربی په ژبه کې او د قرآن په ژبه کې خال وایي، او د مور خور ته خاله وایي. په دغه ټکي کې پښتانه، پنجابیان او عرب شریک دي. عربیانو مور ته خاله وایي، موږ پښتانه مور ته خاله وایي او پنجابیانو مور ته خاله وایي، او د پلار په خور کې فرق دی. نو د مور ورور یعنی ماما او د مور خور چې موږ تاسو هغې ته هم ترور وایي او زیات خلک ورته خاله وایي، هغې ته خورې خپل زکات ورکولی شي. د ماما
او د مور د خور اولاد چې هغه د زکات مستحقي هغه د هم زکات ورکول جایز دي. زوم مالدار دي، خواخي او سخر اوخي او خيني دای غریبانان دي، نو زوم خپل خواخي ته، خپل سخر ته، خپل اوخو ته، خپل خينو ته زکات ورکولی شي. سخر خپل لور ته او د لور اولاد ته زکات نشي ورکولی، او سخر خپل زوم ته زکات ورکولی شي چې هغه زوم د زکات مستحق. بیا کده د امدقه زوم چې د زکات مستحق نه د خپل سخر د زکات هغه پیسې د په لور لګي، د په نوسو باندې لګي، نو جایزه ده. میرانی زوی میرانی پلار ته او میرانی زوی میرانی مور ته زکات ورکولی شي. دغه رنګه خاوند د خپل ښځې هغه اولاد ته زکات نشي ورکولی چې کوم د دنه پیدا دي، او د دغه ښځه د دنه وړاندې د بل چا په نکاح کې یا کونډه ده یا طلاق ورکړي، نو کوم اولاد چې د دغه ښځې د مخکینی خاوند نه دي، نه هغې زامنو او هغه لوڼو ته دې زکات ورکولی شي. دارنګه ښځه د مالداره ده او د دې د خاوند یو هغه بچی دي چې کوم د دې نه پیدا دي، او یو د دې د خاوند هغه بچی دي چې هغه د بلې ښځې نه دي، هغه ښځه یا مړه ده یا ژوندۍ ده، نو دغه ښځه د خپل خاوند هغه اولاد زامنو لونو ته زکات ورکولی شي چې کوم د دې نه نه پیدا. یو سړی صاحب نصاب دی، مالدار دی، او ښځه غریبه ده، د زکات مستحقه ده، نو د مالدار د صاحب نصاب سړی غریبی ښځې ده زکات ورکول جایز دي. دغه بالعکس ښځه مالداره ده، سره سپین ورسره دي، نغدي روپۍ ورسره دي، خاوند یې غریب دي او د زکات مستحق دی، نو د مالدار ښځې غریب خاوند ته زکات ورکول جایز دي. بعضی رشتہ داران داسې دي چې هغې د زکات ورکول نه دي جایز. یو ښځه او خاوند، ښځه مالداره ده، خاوند یې غریب دی، خاوند مالداره دی، ښځه غریبه ده، نو دی دواړه د خپل مال زکات یو بل ته نشي ورکولی. ښځه د خپل مال زکات خاوند ته او خاوند د خپل مال زکات ښځې ته نشي ورکولی. اصول او فروع کم مسلمان چې د چا نه پیدا دي، نه هغه ته د اصول وایي،
او څوک چې د ده نه پیدا دي هغه ته د ده فروع وایي. لہذا زوی خپل پلار ته، خپلې مور ته، خپل نیکه ته، خپلې نیا ته، نیا او نیکه د مور د اړخی او که د پلار د اړخی زکات نشي ورکولی. دغه رنګي پلار خپل زوی ته، خپلې لور ته، د زوی اولاد ته، د لور اولاد ته زکات نشي ورکولی. زامنو لونو ته، نوسو ته، کروسو ته زکات ورکول نه دي جایز. او چې ته پوهېږې مجبوره دی نو د هغې طریقه دا ده چې لور دې په شا واده ده او هغه زوم دې مستحق دی د زکات حقدار دی، هغه له زکات ورکه. نو بیا هغه ستا دا زکات ستا په لورم لګولی شي او د لور نه چې کوم اولاد پیدا دي ستا نوسي کروسي په هغې هم لګولی شي. دارنګې بالعکس. نو دا ضابطه د شریعت. پلار مالدار دي او زامن غریبانان دي، هغې خپله څه نه دي ګټلي. نو د مالدار پلار اولاد چې هغه په خپله مالدار نه وي دوه قسمه دي، یو بالغ دي او بل نابالغ. نو د مالدار پلار د صاحب نصاب پلار هغه زامن او هغه لونو ته چې هغه د زکات مستحق دي، یعنی په خپله ورسره په لاس کې څه نشته، هغې د زکات او هغه بالغ دي نو هغې د زکات ورکول جایز دي. او د مالدار پلار هغه اولاد چې غریب دي او هغه اولاد نابالغ دي او پلار مالدار دي بیا زکات ورکول نه دي جایز. زکات ورکون کې به زکات ورکوي بغیر د عوض نه، یعنی او اجرت کې په تنخواه کې زکات ورکول نه دي جایز. ډریور در سره دي، ګنمین در سره دي، چپړاشي در سره دي، کور کې دي نوکر ساتلی دي، کور درله صفا کوي، چمن درله صفا کوي، جامو لوښ وینځلو راځي او تا ورله تنخواه تړلې ده 10,000 روپۍ، نو 10,000 روپۍ به تنخواه ورکړي خپله او د هغې نه علاوه که بیا نورې پیسې په زکات کې ورکړي نو جایزه ده. او دا نه ده جایزه چې د زکات د ورکړې په وخت کې د ده هغه تنخواه چې کومې 10,000 روپۍ جوړېږي هغه ته د خپل زکات د مال نه هغې ته په تنخواه کې شمار کړي، دا نه ده جایز. داسې خو خلک کم کوي، خو یو مسله پخوا په پښتنو کې عامه وه او اوس الحمدلله خلک پوه شو، دا مسله حل شو. اکثر به په دیهاتو کې په کلو کې چې امام به ونیولو د محلي خلک به راغون شو چې موږ دله چندې هم نشو کولی او متعینه تنخواه درله هم شو تړلی، خو فطرانه به درکوو او فصلانه به درکوو او د قربانۍ سرمنې به درکوو او نور د قسمت خپل دی چې هر څومره چا درک دا به دې تنخواه نه که د اوسه پورې چا داسې کړي که نه په تاسو کې هم نو دا زکاتونه یې نه دي شوي.
دا فصلانی نه دي شوي د قرباني دا سروي نه دي شوي دا در باندې پاتې دي اوس الحمدلله خلق پوه شو امام راوړي د هغه سره یو تنخواه وتړي چې د میاشتې به دله 15,000 او یا 10,000 روپۍ تنخواه درکوو دا به دې تنخواه وي نور که چا څه درکړه د زکات یا د فصلاني یا د فطراني یا د قرباني هغه ستا خپل قسمت دی او د خلکو خپله خوښه او مرضي ده بیا ټیک دی یو مسلمان د زکات پیسې راواغشتې او شهریار کې خخټ پروګرام وکړو خوراک یې وکړه تکلف خوراک یې تیار کړه او بیا د علاقې غریبانانو مستحقینو ته دا اعلان وکړه چې ما دا دعوت د زکات په پیسو تیار کړی دی او چې کوم مستحقین هغه دې راځي او خوري دي نو دا زکات نکی ځکه څه پکې رانغه تملیک پکې رانغه ها چې ډبې دي را اوختل تیلې دي را اوختلې او خوراک دې پکې پیک بندي کا او مستحقین راغلل او هغوی ته په لاس کې ورکړي چې دا ستا شو اوس بیا د هغه خوښه ده چې وړي او که دغه ځای کې خوري بیا زکات کېږي د شریعت په عرف کې یو تملیک دی او یو اباحت دی یو څه شی دی تملیک او اباحت تملیک مطلب دا دی چې بل کس د مال مالک کې مالکانه حقوق هغه ته منتقل کی او د ځان نه ختم کی او دیم اباحت دی اباحت دی ته وایي چې ستا په ملک پروت دی خو بل چاته د دې خبرې اجازت ورکړي چې ته د دې نه خوره دې ته څه وایي اباحت وایي نو کم خلق چې دیګ پوخ کی روټۍ پخه کی نور سیزونه پاخه کی او بیا یې د سرخان باندې خواره کی خلق راغواړي په وی خوري دې ته څه وایي اباحت وایي او چې پېکې کی او ډبو کې واچي او بیا هغه ډبې په خلکو باندې تقسیم کی نو دې ته تملیک وایي په دې شادي حالونو کې په ټیبل باندې چې کومې روټۍ ورکول کېږي نو دا څه شی دی دا اباحت دی دا تملیک نه دی نو خیر دی که په کور کې یوه مجمه خوري او په شادیال کې دوه وخوري نو خیر دی دې کې ګناه نشته په کور کې یو روټۍ خوري او په شادیال کې دوه روټۍ وخوري دا پرې نه ګناهګارېږي بعضې ملګرو چې څوک دعوت ورکړي که نو یاده که ما د سهار نه ده خوړل نه خیر دی مه یې خور او بعضې ملګري مونږ په خپلو سترګو لیدلي نعوذ بالله بس هغه وچو شوین به راغونډي او جیب کې به یې واچي نه دا نه ده جایز ځکه دا اباحت دی دلته یې خوړه چې څومره خوړی شي د وړو اجازه ده نشته دی نو عرف کې شته دی او نو شریعت کې شته دی دا منع دی الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم